دا پاکستان ایر فورس هغه ځوان دی کم ځوان چې په انډیا باندې حمله کړې وه د انډیا په 26 مقاماتو باندې د پاکستان ایر فورس نه چې کومه حمله شوې وه هغه ځوانانو کې دا ځوان هم شامل دی د کامران مسیح نوم دی او د چې کوم سټیټمنټ جاری کړی یقینا دغه سټیټمنټ چې تاسو واورئ نو تاسو به هم په ده باندې فخر کوئ بل د دې ځوانانو حوالې سره به زه دومره ووایم چې دا ډېر بهادر ځوانان دي ځکه د انډیا حدودو ته د دشمن ملک حدودو ته داخلېدل د هغوی په فضا کې 2-3 غنټې ګرځېدل چې چونکه هغه کې یو سکند هم داسې وي چې تعالی اني ټایم دستا په جهاز باندې بم راتلی شي اني ټایم دستا په جهاز باندې میزایل راتلی شي او دوی له الله پاک دومره غټ زړه دومره غټه سینه ورکړې وه چې دوی 2-3 غنټې د هغوی په فضایي حدودو کې ګرځېدل دي مختلف مقاماتو باندې حملې کړي دي خو ده چې کوم سټیټمنټ جاری کړی په هغې باندې خبره کوو او هغې نه پس د دې ځوانانو حوالې سره نور هم اپډیټس دي نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ د کامران مسیح نوم دی چې د کله پاکستان ته واپس راغو جنگ نه چې کوم سړی واپس ژوندی راشي هغه له غازي ویلی کېږي نو د غازي ضروره د چې کله واپس راغو نو دا سټیټمنټ جاری کو که چېرې د پاکستان د طرفې وایي موږ ته د واپسۍ کال نه وي راغلی نو موږ به دلی چې کوم دی د انډیا غټ ښار دی دا به موږ د دنیا نقشې نه ختمولو دلی چې کوم دی دا به موږ د دنیا نقشې نه ختمولو خو که چېرې موږ ته د پاکستان نه د واپسۍ کال نه وي راغلی موږ ته څه ټایم د پاکستان نه د واپسۍ کال راغو چې تاسو را واپس شئ نو هغه ټایم موږ ډېر زیات خفه شو هغه ټایم موږ افسوس وکړو چې کاش دا کال موږ ته نه وي راغلی ځکه موږ ډېر ریدم کې ډېر جذبې سره لګیو او ډېر جذبې سره مو په انډیا کې خپله کاروایی کوله ګوره سحر مونځ چې کله د پاکستان کې وشو نو د پاکستان ایر فورس چې کوم دی په خپل کم میشن نه دی کم اپریشن شروع کولو بنیان المرصوص نو هغه میشن باندې دی وتل هغه ټایم دی ګوره دلته ډاکومنټس هم ساین کړي دي کله هم یو انسان جنگ ته ځي نو هغه هیڅ کله هم دا نه وایي چې زه به ژوندی راشم او بیا نن سبا د ټیکنالوژي چې کم جنگ دی په سکندونو کې د انسان پته هم نه لګي او غیب شي او دا یاره هم وه که چېرې زمونږ جهاز ولګېدو نو مونږه که چېرې په پیراشوټ باندې جهاز نه راکوزیږو نو هم به واپسي د انډیا په حدودو کې غورځېږو لکه دوی سره دا یاره هم وي پهله خو دای سره خو پهله یاره وینه ده دومره جذبه دی کې د جنگ جذبه چې دی یریږي نو دی چې کم مرګ راځي نو دی په فخر محسوسوي څنګه چې محمد رضوان ټویټ کړی په خپل ټویټ کې ویلو چې په پاکستان کې داسې ځوانان هم شته دي چې په خپل مرګ باندې ای مرګ ته خوشحاليږي او داسې خلک لکه څنګه چې په انډیا کې دي چې هغوی زندګۍ له خوشحاليږي څنګه چې د انډیا خلک زندګۍ له خوشحاليږي نو داسې په پاکستان کې خلک شته چې خپل مرګ له خوشحاليږي نو هغه دا ځوانان دي وروره چې دی په جنگ کې خپل مرګ له خوشحاليږي دی به هم سحر مونځ کړی وي سحر مونځ نه پس چې څه ټایم دی په خپل میشن باندې وتل هغې نه مخکې به دی خامخا یو خط هم خپل کور واله ته لیکلي چې زه دغه رنګ په جنګ روان یم او زه ډېر زیات خوشحال یم او که چېرې زه شهید شم زما نه پس زما د مور به دا حالي زما بچی به دای زما بچی خامخا دی هم خپله مور خور لري په کور کې بچي لري ښځه لري خپل خاندان لري ایله به خامخا دی څه پیغام پرېښي کېدی شي په موبایل یې ورسره خبرې هم کړي ایله دا نه ظاهره کړي چې غواړې زه روان یم دغه رنګ په میشن باندې زه روان یم انډیا ته د انډیا حدودو کې به په انډیا باندې حمله کوم ایله به داسې نه ظاهره کړي خو اټلیسټ د به خپل زړه کې دا ویلي چې کېدی شي دا زما اخرنۍ خبرې شي د خپلې مور سره یا د خپلې ښځې سره یا د خپل نیازبین بچي سره کېدی شي دا زما اخرنۍ خبرې شي لکه دې خلکو له دی دومره ټریننګونه کړي دی دومره خپل کار کې ماهر یې دومره ایکسپرټ دي ځکه خو الله نن د انټرنیشنل میډیا کنګ آف د سکای نوم ورکړی دی چې د فضاګانو باچا نوم یې د انټرنیشنل میډیا د پاکستان ایر فورس ځوانانو له ورکړی دی نو دا د پاکستان د ایر فورس ځوانانو چې کومه بهادري ښولې ده انډیا سره په مقابله کې چې انډیا په یو حمله هم برداشت نه کا او ډایرکټ امریکې پسې کال کړی چې وروره د موږ روغه کوه د سیز فایر اعلان کوه په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو تاسو هم خپله رایه موږ سره په کمنټ کې شریکه کولی شئ ډېره زیاته مننه والسلام